بسم الله الرحمن الرحیم. د نن دغه پرنس کانفرنس دی دا د علاقایي ځوانانو د خانوزي د ځوانانو او د ایریا د تورغر ایریا مالکانو له جانب څخه ریکارډ کړي. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تورغر د غره مسله د تیر یو نیمه میاشتې د شروع ده ګورنمنت ته بالکل بند کړی دی. یو قسم دلته د مایننګ اجازت نشته. څه خلک دا وایي دا دعوه کوي چې دلته د امن او امان مسله ده، په دې وجه باندې دغه غر موږ بند کړی دی. دا د انتظامیې کار دی چې هغه به دلته امن او امان برقرار ساتي. دلته کومو کسانو چې انویسټمنټ کړی دی، پیسې ګاري کړي دي، هغه د دې ولس خلک دي. د انتظامیې د نایلي له وجې څخه چونکې الجبل کمپنۍ او نور چې کوم الاټیز دي هغو نه دلته خپل دفتر جوړ کړی دی، نه د هغو یو پالیسي شته، نه فریم ورک شته. په دې وجه باندې دوی دا ګر بوج راواخیستلی پر دغو انویسټرانو باندې واچوي، دا کارونه یې وربند کړل او دا غرې خراب کړلی. موږ د ایریا مالکان او د علاقې د ځوانانو له طرف څخه ګورنمنټ ته 48 غنټې ورکوو چې په 48 غنټو کې که دا مسله حل کړله دا زموږ سیل چونکې زموږ انجینو ته سیلان ایسي ورلګولي دي، ایسي دا سیلان مات کړي، دا کار د سټارټ کړي. که هره کمپنۍ ده موږ د هغه د SOPs خیال ساتو. په 48 غنټې کې که دغه کار نه کوي و انتظامیې، نو له هغه بعد موږ نیشنل هایوې د هر قسم ټریفک دپاره بندوو. په دې کې د علاقې ټول خلک، ټول کسان، ولس ګرد له موږ سره ملګری دي. جزاکم الله.